مسلمان یما به حیثیت مسلمان زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاشق یما او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه ده نو هر سړی د خپل مینې اظهار کوي. شیخ سعدی رحمت الله علیه او بزرگ تیر شوی دی. دا شیخ سعدی رحمت الله علیه هم یو شپه تهجد وکړه او بیا کېناستو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف لوستل شروع کړه. مزه ولا ډیر ورکړه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشق او مینه او محبت پر اخور شو. قلم راواغستو کاغذ راواغستو باغی باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې اشعار شروع کړه. اشعار شروع کړه. خپل علوم او معارف کم چې وسره علوم هغه علوم را جمع کړه او لګیا دې سوچ ټول برابر کو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې اشعار لیکل شروع کړه. اولنی شعر یې ولیکو بلغ العلا بکماله بلغ العلا بکماله. اے حبیبا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ العلا بکماله. ته چې د دونه اوچتو مرتبو ته رسېدلې چې هغه شاعر وی عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر دا اللہ نه بعد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام دی. نو بلغ العلا بکماله دغه درجو ته خپل کمال رسیدلې دا ست خپل کمال دی. کشفت دجا بجماله او اے د الله حبیبا اے د الله نبی کشفت دجا بجماله د دنیا د تیارې د جهالتونه ستاده د روخانه مخ په وجه باندې لری شو او روخانه شو د تیارې ختم شو. حسنت جميع خصاله اے د الله حبیبا ستا چې څومره خصلتونه دي ستا چې څومره عادتونه دي دا ټول خیسته دي دا ټول خیسته دي. دا درې جملې ولیکلې دا خو په ویلو کې ډېر اسانه دي که نه چې کله شاعران سوکین هغه نه تاسو وکړي چې یاره شعر او شاعري دا څونه ګران کار دی او داسې جملې جوړول بیا دې قافیه جوړول او دا یو بل سره دې دا دغه یو ځای کول وزنونه دا ډېر ګران کار دی. نو دا درې کړۍ چې کله ولیکلې نو نور کم ذهن چې و ذهن کار پرېښود ځکه چې بھائی د څومره لوی هستی مبارکی اشعار لیکي معمولی خبره خو نه ده. جو پدې کې د خوب غلبه پیراله نیمه شپه ده تهجد یې کړي دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې اشعار لیکي. خوب پیراغی چې خوب پیراغی د اثر کې خود د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم زیارت وته نصیب شو. الله دې موږ ټول تر نصیب. دا ډېره برکتی خبره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې زه چا په خوب کې ولیدم نو دې شک نه کوي دا داسې دی لکه زه چې په یې خلیدلی یم. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زه په خوب کې ولیدم یقینا چې زه لیدلی یم ځکه چې الله رب العزت په شیطان باندې دا خبره حرامه کړې ده منع کړې به ده چې زما صورت اپناو کې د چا په خوب کې راشي دا نه زه لیدلی یم. دلته اول ماته یو کس خوب بیانو په جړا شو سمې وجړل محمد مبارک شاه بختور سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی په خوب کې راغلی مونږ تم دعا کوو الله مونږ ته زیارت را نصیب. جړل ډېر زیات و یاره نه هېر کېږي رانه ساجیبه خونه و ساجیبه مزه یې وه بختور سړی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت ورته نصیب شو. فوراً پاسې دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړو دی فوراً پاسې دو سلام یې وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سلام واغستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کې اے سعدی پس سوچ کې تلې سب پریشانه وړې وې دا الله حبیبا مستا پشان کې سا اشعار لیکل غختل نو ایسه دی ولی کلا او اے دا الله رسول درې کړای مې لیکلې دي خو نور مې ذهن کار نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي سعدی دا شعرونه ما ته واوروا چې څه دي لیکلي دي. دیو ته شروع شو
ورته وی د الله رسوله دا یو خبره یاد لرئ مونږ چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعریف کوو یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې شعرونه وایو نو دا لري ویل ډېر اساني. زه چې کله عمرې له لاړم په خپله باندې نو دلته په بیان کې تاسو اکثر اورئ زه د عربۍ دا څو اشعار ویم نو بهرحال شعر و شاعري خو خپل ذوق غواړي یو شوق غواړي او خو دا بار ټوټه پوټه مونږ یې زده کړي دي یو. زه چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام روضې له ورتلم سلام له الله دې تاسو ټول ته را نصیب کړي او ډېر لوی سعادت دی چې انسان لاړ شي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په روضې حاضري وکړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام په روضې باندې سلام ووایي. ډېر لوی سعادت دی الله دې موږ ټول ته را نصیب. زه هم ورغلم جو په اولني سلام چې کله ورتلم جو بای کو قرآن بیخي ور بار خطا و ځکه چې بای موږ د ګناهونو نه ډک او د دې ګناهونو دا وجود موږ وړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر روزو باندې موږ سلام وایو یقینا چې موږ ډېر ګناهګار یو دې قابل نه یو. خو بهرحال په یو څو ویرې بعد ما کوشش کوم مې زه ورځم او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روضې ته چې کله مخامخ شم نو زه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې د اشعار ویم. جو ډېر همت مې وکړو زما دا لاس هم داسې نرم دی ماله جړه زر راځي چې زه څنګه ورغلم او شروع مې کړه واحسن منک لم تر قط عیني. خو هلته چې مې کله شروع کړه جو په جړه شومه نه مې شو ویلې لکه ته څه وې ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعریف کې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روضې مخې ته ولاړې دا څه عجیبه خوش قسمتي ده. زه د دې قابل وم چې زه دلته راغلی وې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام روضې ته ولاړ یم. یقینا چې دا د الله رب العزت خپله څه ده پیرزونه ده که نه په ما کې هېڅ کمال نشته. اشعار مې مکمل نه کړه نه مې شو ویلی. شیخ سعدي رحمت الله علیه ته وایي ای شیخ سعدي ووایه که نه تا څه لیکلي دي. شیخ سعدي رحمت الله علیه راپاڅېدو او ورته وایي د الله رسوله زما د اړه ارمان دي پوره کو او زه به ستاسو مخې ته دا اشعار ویم تاسو ته غوږ کېدی او وی اولنۍ جمله یې وی بلغ العلا بکماله دویمه وی کشف الدجا بجماله درېمه وی حسنت جمیع خصاله. نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل شیخ سعدي مخکې بس ولیکه صلوا علیه وآله او څلورمه کړئ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په خپله خوله مبارکه باندې مکمل کړې ده. دا ډېر قیمتي اشعار دي. شیخ سعدي رحمت الله علیه د نبی علیه السلام سره ډېر زیات محبت و الله رب العزت ول هغه شعرونه پوره دنیا ته ورسوله او تاسو اکثر به لیدلي په هر ځای کې دا شعرونه لیکل شوي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د عشق سره دغه اظهار هر مسلمان کوي.